دي بس څلور د ښکاره دښمنۍ څلور ځای ښکاره دي نورې پټې هم شته څو لاله څونه ستا له طرفه څو کسه مړه دي د مخالف نه دي څو کسه وجلي دي مخالف مړه دي موږ نه دي وجلي خدای وجلي که نه او موږ الحمدلله د اوسه نه خدای څنګه وجلي په اکسیډنټ کې مړه دي پټ څه مطلب ټیک ټاک نه د څنګه دښمني جوړه شوې د عمر به دې څونه وي یو 9 کال وي د 9 کالو او جی بچې تا د ډس چل درځي او جی د کومه وسله استعمالولی شي غونډو وسلو چل راځي لکه کمې ته موږ ته ووایو نومونه واخله تمانچو چل راځي د امپور چل راځي کلانشرکوب چل راځي بسم الله الرحمن الرحیم دا خیبر ترجمان ټلویزیون قدرمنو کتونکو السلام علیکم سنگرخان ما او د بدقسمتۍ نه بیا په یو داسې خاوره باندې ولاړې ما چې د دې ځای نه د دښمنۍ بوی راخیږي دا وخت موجود یما ضلع چارسده ده تحصیل تنګی دی د دادو کلي د کاګانو په کلي کې موجود یما د دې خاندان ملاقات تاسو سره کومه او د دوی نه تاسو په خپله باندې واورئ چې دښمني څه څیز دی چې دښمني د مزو او د چرچو ژوند وي که نه دښمني د خدای قهر او عذاب وي که چېرته کې دښمني د خدای قهر او عذاب وي نو بیا دا انحصار په تاسو باندې کوي چې د دې پروګرام نه تاسو څه سبق اخلئ تاسو د امن لمن خپلوئ او که نه بیا هم د دښمنو لار خپلوئ دغه فیصله زه په تاسو باندې پرېږدم او دا باور هم لرم او تاسو نه دا توقع هم ساتمه چې تاسو به د امن لار خپلوئ او دښمنۍ نه به نفرت پیدا کوئ سنوبر لاله السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ سنوبر لاله څنګه ژوند دې څنګه روان دی بس ژوند والله چې خغ زلالت کې دی زلالت کې دا دی چې دښمنو لانجوره زلالت کې څنګه دی بنګلې شته دی ګاډي شته دی څنګه زلالت کې دی پولیس زلالت دا دی چې دښمنۍ دي د واته ویزې مې د بچو خرابې شولې او دلته د پولیس ولې دونه ظالمان دي دا اوس نه پیږو بس راځي دعوې خلکو کړي یو راځي څه به دې کړي که نه څه خو نه راځي پولیس خو ظالمان نه دي ظالمان منګئ که نه چې یو کار وشي نو پولیس ته خو بیا دا په کار ده چې هغه ځای راځي که نه خو موږ دې ته اړین دي چې موږ باندې دا دعوې چې کوم دي دا د ټیک ټاکو له لاسه وشولي یو ټیک ټاک وکړي بیا یې بل وکړي د بل نه بل وکړي بل ته کنځل وکړي د دغې نه دا لانجې جوړې شوې دغې له راځمه دا راته ووایه څونه عمر وشو د دښمنو چې روان مخکې خو ډېرې زیاتې وې که نه خو دا د 12 کالو نه دې خوا گزاره کوله اوس د 4 کالو نه دې خوا ډېرې درنې شولې د 4 کالو درنې شوې مرګونه وشوې ډېرې در مرګونه هم پکې وشو د مرګونو دعوې هم پکې وشولې او ډېرې غټې مسلې راته جوړې شولې ځکه چې هغه زندګي او هغه د سکون زندګي هغه ختمه شوه د زلالت زندګي ده د زلالت دا چې زه د کور نه راوځم 2 راپسې وروسته 2 مخکې د شپې که مې بل زوی راوځي 2 تې مخکې 2 تې وروسته دلته هم روزګارونه ختم شو قسم دی شپږ بچي د سړي د کوره وځي که نه ورونه او زامن نو هغه چې د خفګان نه نم ریاسوبنه ما شپږ بچي مخروران دي دغې له راځمه دا راته ووایه دښمنۍ د څو ځایه دي څومره خلکو سره څلور د ښکاره دي بس څلور د ښکاره دښمنۍ څلور ځای ښکاره دي نورې پټې هم شته څو پټې پکې پشته خو هغه پرېږده او ختمې شوي دي که خو موږ که پټ سړی را باندې ګزار وکړي که نه نو بیا به زموږ د دې ښکاره او سلانجۍ موږ دا یو چې الله پاک دې پکې د خیر ملکې وګرځي چې دا نوي کاتیز موږ ختمې شي زړو کې بیا سم نشته زړو کې ماته زما په خدای قسم دی په خدای قسم مې راته وخوړ چې دنیا راته خوټ کېږي او بیا په ځاني ماته زه خو سپین ږیری یم که زه چا مړ کړم دا به ډېر ظلم وکړي ځکه بیا وکړي چې ما باندې د ځوانۍ وخت تېر شوی دی که نه اوس مې بچي دي په بچو پسې خفه یم ورونو پسې خفه یم دا کوم چې مړه دي لا اله الا الله محمد رسول الله چې په دوی پسې دړه خفه یم صحیح لاله څونه ستا له طرفه څو کسه مړه دي د مخالف نه دي څو کسه وجلي دي مخالف مړه دي موږ نه دي وجلي خدای وجلي که نه او موږ نه الحمدلله د اوسه پورې خدای څنګه وجلي په اکسیډنټ کې مړه دي جګړې شوي جوړې شوي دي اتفاق دا پته ده دا موږ باندې په 15 کسانو دعوه ده نو ستا له طرفه نه دي وجلی شوي هغوی له طرفه څو کسه وجلی شوي 3 مړه دي او نور پټ دي مطلب لکه مطلب ما مخکې کوم کارونه کړي که نه هغه پټ دي هغې کې ما د زامنو ته یا بچو ته لکه د هغې ډېر وخت وشو که نه دې ته څوک نسخان ورسي پرې زړو کاتو کې که نه وراره ته یا زوی ته نو زموږ به بیا د نوو خلکو سره دښمني ډېره درنه شي نو موږ دا سوال خلکو ته کوو چې موږ سره دښمني یعنې په ورورۍ باندې بدلي دا راته نه کړه د ښکاره چې څو دي د هغې نه څو کسه مړه دي 3
درې کسان دا چې مونږ ویل چې دا ټیک ټاک دا خلک ختم کی دا کدی و خود مسلمان کور کې به د رزق درک نه لګي مور به وږي سپینې پلار به ټوټي راغونډي په بوتل به راغونډي او هغه په ټیک ټاک کې د سلو به کوي کنه چې ته به توبې او به چې سالمه طاقت خپل ټیک ټاک کې نه ما بچوم پر خرجو ما ورالو هغه بکاو هغه مند سواله چې په والم چې ټیک ټاک نه د څنګه دښمنی جوړه شوې ټیک ټاک نه تا به ما ته کنځل کولو ما به تا ته کوونی زماري ټیک ټاک په یو بل د کنځل یو بل ته زماري بچو ته کولو دی به ته کولی په دغه لانجې په جوړ شو چې مړی پکې رالو لاله یو خبره ته کومه نو موږ ته هم خلک کنځلي کوي څوک راته د مور کنځلي وکي څوک راته د بل څه کنځلي وکي نو دا به راسه موږ کم وجینو نو ته خو دې عزت سړی کړه دا خو ګوره کچکونی دي کنه دا بی غیرت دي کنه کنځل د تشاو کړ خاموشه موږ ته ولک ټیک ټاک ډیر زیات کنځلي داد نه وتی کړی ځان نه پيو در سړی خور او مور او لورو د عزت وی کنه در سړی غ عزت وی دا په دې کمنټونو کې چې خلکو د خور او د مور او د لور کنځي کنه دا چې کم خلک کنځي نو دا د وجلو قابل دي نو د کنځلو وجلو قابل خو زګ دي چې برناقي مې خزه عمر ولې کنځي خور مې ولې برناقي کنځي مارته سویلی پوله پټای مې سشته گزار مهرباني کړي کدا داسې په کمنټونو باندې مرګونه خلکو شروع کړل نو زما په خیال باندې چې د آبادی به یو 15% پاتې شي او د 95% بخت په ځکه چې ټول نن سبا په دغه قهر اخته دي نو زه دا وایم چې په کمنټونو باندې د مرګ خواسې نه دی کول پکار نه دی پکار په دې نه پیسې نه دي موږ یو کچاغه پلم غاپی دي موږ به پیغام غرض ځکه نه کوو چې شپه مرونه ورځ مرونه ماړه رستم ګوره او مخکم ګوره پټو کې خلک چې څوک چې ویني ډزې په وکه په مخه والي مړه د سره په پټو کې څوک نه پریدون دا خو ډېر د زلالت ژوند دي ځکه چې سړی راشي موږ یې ونی سواله شي وکړو چې لکه تاسو کې سره پار راغلي روغ کو ناروغ ته لشي وکړو د کونی پوری وګوره کنه خپل گاون ایریا کې څوک نه پریدو او بار چې وزو نو د سیم ګورو سلور وان طرف ته رستم ګورو مخ لاله د بنگلې په شانته کې کور دی کنه بلکې بنگله دا اجره د دا سیده چې لکه بنگله دا گاډي در کرا غټ غټ گاډي در کرا ولاړ دي کنه صحیح ده مال حل دې مشته دی شکر دی سکون د تشته نشته سکون وس نشته ولی وس نشته دښمنو نه نشته کنه خو گاډي خرڅ کړو بیکار هم واغستل دښمنو نن په ختم کړ کنه زکه ختم کړو یو گاډي تارګیټ شي غلري کو بیا بلوالو چې بل تارګیټ شي هغه خرڅ کو بلوالو دا دښمنو د موسی او قسم مې په گاډي بدلې را بدلې یو بدلو پاریو کې 2 لک یو نیم لک بیلم سما په خدای قسم نه دښمنو د چرته سه هنلدار غلی چې دا ټوپک په سبا ما تم راتاویږي زما په خدای قسم دی چې وسم راغلی او مخکم دا څه چې شوی دا نه پویته نشي لا اله الا الله محمد رسول الله چې په دې دړه خاپیم تا ته ما پیرو ویل کنه چې په دې دړه خاپیم ان مر خو بدلیږي نه کنه خو دړه خاپیم په دې دښمنو والله کم نقصان والله په بالله چې بخاپیم خو بس کار به نه پویته نشي یا بل سم بسری نشي یا به سره غدي صحیح ده ان چې کوم کسان چې موږ دغه کړي د مړ شي دي کنه موږ د کاتو کوم باندې دا ویلي په دوی له جنازو لم زتل مو بیان د قرآن کوم قرآن برته کوم اجمم کړي دا داسه کېما چې په دې ټولو زه خاپم د بچو په لانجه خاپم د ورونو په لانجه خاپم د خپل په لانجه خاپم په خپل لانجه خاپم مخکې مې کړي په چې توبه مې سره 2017 کې مې اج کړي بس هغه نه بعد توبه مې ستړي دا صحیح ده تاور ده کنه نو بس ما دا خبرې دي ټول خلکو ته دا وایم چې یو د ټیک ټاک د پاره یو بل سلانجي مکوي په ټیک ټاک مړی مکوي په ټیک ټاک جګړې مکوي په ټیک ټاک یو بل خور مکاندي ظالم ته چې د بل خور امور کاندي تا خپل او کنزله تا وختي وی چې دشمن ما وجینو بد بکې کنه ستا خو خپل باندې عمر دا سې دی چې بس تیر عمر خپکهږي زما پټکی مو 63 کې چلیږي ستا عمر تیر دی دا بچی بری د غم نه څنګه خلاصې دا بخلاصوم سوال کوم مینت کوم سیدان ګرځوم جرګې کوم عالمان ګرځوم لګم یو لا غوته کینوم چې به باز ته قران د کوم باز ته تاسو ملان جنوا لکه خطوله دغه پاکي خبرې کوم چې کسان لګم چې به یو نه 15 ته پورې قران کوم چې موږ دا کس موږ به ګنای کنه بل وردم چې به تاسو ما پوله پټه لانجنه وته مړي دنه ما پیم غواړم چې تاسو مړ وسیم ته غواړم به او سوال مو تکوم چې موږ معاف کا بس معاف کوم مسلمانان دي کنه بس خدای درازه لپاره معاف کا
په دا سوالونه ټولو ته کوم چا سم چې لانجې سوالونه ورته کوم ځکه چې زما په اخري عمر دی که نه او زما بچي چې ناپوهتیا کار کوي نو زه ورته وایم خدای هم غر کا ولې کوئ د ناپوهتیا کار نو اوس څنګه دا دونه د خپله ډېوې چې زلالت ژوند دی که نه ډېر خوب نشته سکون نشته نو د بچو دې څه زده کړه وکړه که نه اوس هم پکې هغه نشه ده کړې ده چې په دې ځای نه په شپږ ګنټې کې زه رسومه خوا ناست دي په غرونو کې لکه سپو نو چې د دې نه دوی صحیح دغه نه دي عبرت که نه نو دوی که به انسانیت نه وي وره تا سره خو څه خبرې کېږي تا ته به څه وایي چې داجي مونږ به سترې بل راته ورغلی یم راته ویې ویلې چې بیت داسې خبره چې خلکو سره روغ یې وکړه او نور یې بس لانجې نه کوو تا ورته کومې چې رالې د اتفاقي رالې ما ورته هسې وایي که نه نه دړنه وایي بیا والله که جاړي ټول خفه دي کلي پسې کوم سړی کلي پسې نه خفه دشمنو کې خو دې تاوانونه څونه وکړل یاره وویزې خرابې شوې د و بچو مې ودرېدل که نه وویزې خرابې شوې او د سعودي ویزې که نه یو د دوبۍ ویزه پاتې ده د دوی نورې ټولې ختمې شوې که نه او مړه د تاوان به تا ته څه وایم که دې کور ته مې نه ناستې مړه کم تاوان دی چې ما ته تو ښودو نو ته به ووایې چې هلکه دا خو به سور کوپر د بچو به سورې سبقونه ویلي سبق چې لسم او چا اتم او چا نهم او چا اووم او چا پنځم کې پرېښودو لانجې راغلې دښمنو د لاسه اوس یو جمعې سبق یو پرایویټ سکول کې دغلته هغه په نهم کې و هغه هم پرېښودو وروسته لانجې نه وروسته بچې ستاسو نوم دی ریحان نوم دی عمر به دې څونه وي یو 9 کال وي د 9 کالو او جی بچې تا د ډس چل درځي او جی د کومه وسله استعمالولی شي غونډو وسلو چل راځي لکه کمې ته مونږ ته ووایه نومونه واخله تمانچو چل راځي د امپور چل راځي کلانشرکوپ چل راځي د دې ډس ته کولی شي که نه او جی چې د ډس چل دی ته چا ښودلی دی ماما راته ښودلی ماما راته ولې ښوده بچې دښمني ده او بس صنوبر کاکا په خدای مې قسم یې چې جړه راغلې ده خو ځان مې ډېر په ګرانه کنټرول کړه لکه دې چاچو ته وګوره که نه د ټول سکولونه پرېښوده ته مو جا بلکل دې ماشوم بلکل دې عمر ته وګوره او جا بلکل د ټوپکو چل عمر ښودلی نو څه وکړو دته ته نو کومه لار بچي دته په دې عمر کې د M4 د ډس چل ښودلی دی بلکل دی به د کلاشنکوب سره د ټوپک سره د کارتوس سره څه سبق ووایي بس مونږ والله دې ته مونږ خلاص کړو نور مسلمانان دې خدای وساتي مونږ دې د پاک پروردګار خلاص کړي سلام دې له مصیبت نه خلاص کړي دا مصیبت دی څه نوم دی محمد شاه څنګه تا په دې دشمنۍ کې څونه وخت تیر کو سنگرخان بھائی الله دې ستاسو د ټیم او ستاسو ډېره عزت وکړي چې تاسو راغلي او خپل ټیم موږ له راکړو دشمنۍ ډېر زیات غلط څیز دی ډېر زیات ناسور دی بیخي غلط څیز دی زندګۍ نه غر کېږي ژوندونه زموږ خو والله څونه عمر دی زما به تقریبا 25 واوښه به 26 او دا ټول په دې دشمنۍ کې دي دا ټول په دې دشمنۍ کې د وخت د سره را روان دي دشمنۍ لانجې او کنجې د وخت د سره را روان دي والله چې زندګۍ نیم تباہ او برباد شولي د دشمنۍ څه تبدیلی راوستله هیڅ غرق او تباه شو تبدیلی دغه تبدیلی ده چې غرق او تباه کړو نه څه زده کړه دې ته وکړه دا زده کړه مې ته وکړله چې زه نوم مسلمان ته دا وایم دا دغه ورته کوم د میډیا په وساطت سره چې د بچو نه وسله والي کتاب لاس کې ورکړي قلم لاس کې ورکړي دې خلکو ته زه دا خواست کوم که تاسو زمونږ حال ولیدو په کم حال کې چې موږ کورونه مړانې جاړ در په دې کې د یو کور ته ورځه بل ځای ته ورځه سوال مینت په ناره نوره ګاډي شته دی څه به پرې وکړې یو څو ورځې ګرځېدی نه شي یو څو ورځې مخکې مې موټرسایکل راوستو نو ورته کتل مې د سترګو نه مې ورته اوښکې مې لاړې چې آیا زه به په دې موټرسایکل زه څه وکړم بار وتی نه شم دا دوکلي بازار ته تقریبا دا څومره وخت شو چې دا دوکلي بازار ما نه دی لیدلی لا چې دا خوا کې ګاونډ کې را سره بازار دی خدای دې نوم مسلمان د دې دشمنو نه خلاص کړي سره زمونږه